لکه په معاشره کې والدین مور او پلار دا ذمہوار د دې خبرې دي چې د خپل بچی ک نارینه دی او ک زنانه دي چې دا غوی د تعلیم او د تربیت خیال اوساتي چې دا غوی په تعلیم او تربیت کې کمی را نشي ځکه قران کریم کې الله رب العالمین فرمای یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اللہ پاک فرمائی اے ایمان والو تاسو خپل ځانونه او خپل اهل او عیال خپل بچی دا د جهنم د اورنا بچ کې اوس د خپل اهل او عیال دا د جهنم د اورنا بچ کول دا سری حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دا خپل اولاد او دا خپل بچی ماته خلق دا ته د جهنم د اور نه بچکه نو فرمای علموهم وادبوهم د خپل بچو ته تعلیم ورکا او دوی ته ادب اوخایا ادب څه ته ویل کیږي دا ادب معنا دا چې دی بهترین انسان وګرځي د تخکل خپل اعمال اوخایا د تخکل کردار اوخایا نو چې ستا بچی د تعلیم او د خپل آداب په دولت مالا مال شو نو دی به د جهنم د عذاب نه بچي او کو ستا دغه بچی دا د جهالت په تیارو کې او د بے ادب او د بد کردارۍ په اعمالو باندې ککړی نو بیا دا د جهنم خشاک دی نو د خپل بچو د پاره د تعلیم او د خپل آداب او د خپل کردار انتظام کول دا د مور او پلار ذمہواری ده د دې وجنا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې والدین د خپل بچی ته څومره عطیه ورکړي څومره ورکړه کوي د ټولو نه افضل ترین ورکړه دا چې والدین خپل بچی ته صحیح تربیت ورکړي د خپل آداب او خپل کردار ورکړي د ټولو نه بهترین عطیه ورکړه د والدین خپل بچی ته دغه ده د دې وجنا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه تاسو کو چې اے نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک قد علمنا ما حق الوالد علی الولد دا الله پیغمبره یقینا مونږ ته پته ولګی دا چې د دې پلار په د خپل بچی باندې څه حق دی دا خو مونږ ته معلوم شو ځکه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک احادیث مبارکو کې فرمای رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد دا الله رب العالمین رضا دا د پلار پر رضا کې ده دا الله پاک غضب او دا الله غصه دا د پلار په خفګان او په غصه کې ده نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ورته فرمای چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارکه د پلار حق مونږه او پیژند چې د پلار دومره لوی حیثیت دی یا د مور دومره لوی حیثیت دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای الجنت تحت اقدام الامهات جنت دا د میندو د قدمونو لاندې دی او حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای دا مور او پلار دا ستاسو د جنت دروازې دي نو دغه دروازو حفاظت کې خیال ساتي او کنه ضایع کې دغه دروازې د ځان د پاره بندې دا د جنت دروازې دي ستاره لپاره نو دا د مور او پلار حیثیت دی دا غوی مقام دی نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته فرمای ما حق الولد اے نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک د بچی څه حق دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تو فرمائے ای یحسن اسمه و ادبه د بچی حق ادا دی چې دا مور او پلار بچی ته خپل نوم کیری دی وګوري
چې زه دې بچی ته یو داسې ښایسته نوم کېدم چې هغه نوم د پیغمبرانو په نومونو کې دی، هغه د صحابه کرامو په نومونو کې دی. شریعت زما لپاره هغه نوم جائز ګرځولې دی، معنا یې ښکلې ده، نسبت یې ښکلې دی. خپل بچی ته داسې ښایسته نوم کېده، ولې د دغه نوم اثر په دغه ذات باندې ای. د نوم چې کومه معنا ده د هغې اثر په دغه بچی باندې کیږي، یا دغه نوم چې د چا په مناسبت تاییدلی دی د هغې مناسبت د وجې په دې بچی باندې اثر کیږي. او نورم شریعت موږ له دا تعلیم او ترغیب را کړی دی بچو ته ښایسته نومونه کېدی. ځکه په ورځ د قیامت چې درته آواز کیږي او ستا نوم اغستلی کیږي، یا ستا دپاره ستا نوم ستا د بچی دپاره اغستلی کیږي چې د پلانکي زویا، نو ستا دا نوم خو به هم چا ایږدلي، ته خو د چا بچی یې که نه، او د چا پلارې، نو ستا بچی ستا په نوم سره را پاسولی کیږي. نو دا خپل بچی ته ښکلی نوم کېده چې د قیامت په ورځ باندې د ده بچی ته د دغه پلار په نوم باندې آواز کیږي چې د پلانکي زویا، نو چې دا نوم خو د څه ښایسته نوم یې که نه، چې د اسلام او د مسلمانۍ نوم خو یې که نه. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وفرمایل ان یحسن اسمه، چې د دې بچی ښکلی نوم کیږي، او فرمایي و ادبه، دې بچی ته ښکلی ادب وښیي، دته ښکلی کردار وښیي، د ده د تعلیم او د تربیت خیال وساتي. دا د دې بچی حق دی په دغه خپلو والدینو باندې، په دغه خپل مور او پلار باندې. نو که اوس بچې د خپلو والدینو په حق کې کمی کوي، نو موږ دا وایو چې دا بچی د آخرت په اعتبار په خساره کې دی که نه دی؟ دی که نه؟ ذمہوار دی. ولې د والدینو په حقونو کې کمی کړی دی. اوس که دغه والدین د بچی په حقونو کې کمی کوي، نو اوس سوال دا دی چې آیا دغه والدین د قیامت په ورځ د بچی د حق ضایع کولو د وجې نه دا به مجرمان او ذمہوار نه؟ څنګه چې د مور او پلار حق ضایع کول بچی مجرم ګرځي، نو د بچی حق ضایع کول والدین مجرم ګرځي. ځکه د هر چا په ذمه خپلې ذمہوارۍ او خپل حقونه دي. داسې نه ده چې ړانده میان دي او خړې اوبه دي متل دی، چې بس د یو کس حیثیت او مقام بلند دی او دا باقی چې دي د دې باندې څوک تپوس نه کوي. نه، د والدینو مقام او حیثیت په خپل ځای بلند دی، بچی به د هغې د ادب او د عزت خیال ساتي. خو د دې والدینو چې کومې ذمہوارۍ دي، نو پکار دا ده چې دوی دغه ذمہوارۍ وپېژني. نو جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي بچی له ښایسته نوم کېده، ښکلی ادب ورته وښایه، او دا ادب ښودل بچی ته دا بهترینه تحفه ورکړه دستا. او په دې باندې به ستا دغه بچی په دنیا کې هم کامیابي او دا په آخرت کې هم کامیاب دی. ځکه دا ماشوم چې کله عمر د ماشوموالي کې دی، د ده مثال د ونې د هغې ډنډرې او د هغې تنې دي چې ته کوم طرف ته اړې د هغه طرف ته اوړي. یا د دغه ماشوم مثال د هغه لمدې خټې دی چې ته کومه نمونه جوړې جوړه کتې شکله ته جوړې، بل یو څیز ته نه جوړې، روانې ستا خوښه ده. دغه لمده خټه خپل زور زبردستی نشي چلولی. نو دا ماشوم دا دغه ابتدایي تنه ده د ونې هغه ډنډر کې دی، یا دا لمده خاوره او لمده خټه ده، دا ستا په لاس او ستا په اختیار کې ده چې ته کوم طرف ته اړې هغه طرف ته واړوه. صحیح تعلیم او تربیت، صحیح فکر ولا ورکې، دغه تربیت او تعلیم او فکر ورکا. او کنا ته نه ځان غافل کې، یو ونه ده کنا تنه ده اگر وټو کیږي او ته یو طرف تم ناړو، نو دا پځې ولاړی نه.
د دې خپل نشونما شروع ده چې تی کوم طرف ته اړول غواړي هغه طرف نه غفلت کې تی ناړې دا ونه دغه تنه په خپل خوخه باندې روانه ده نو بیا سبا ته به ترانیږي نو بیا را اوړي نه البته منځ کې ماته شي دغه لمده خاور او لمده خټه کتی یو شکل او صورت ته جوړول غواړي یو نمونه او ماډل ته جوړول غواړي جوړ کا او کته دې نه جوړي دا په دغه ځای پرته وچه بشي بیا کته دې نه جوړول غواړي دا واپس خاورې شي ذره ذره بشي او ته بیا څه نشي جوړولې نو زما استاد کشر زما استاد اولاد او بچي دا اوس په حال د ماشوموالي په عمر کې زما استاد په لاسو کې دي د تربیت زمانه د بچی دا دغه ماشوموالی دا چې دی عادتونه زده کوي دی ادب زده کوي دی کردار زده کوي او بل دا د ماشوم په ماشوموالی کې چې کم تربیت کیږي نو دا لا شعور سره کیږي ماشوم پوهه نه او د تربیت کیږي دا چې پنا پوهتیا باندې کم تربیت وشي دا تربیت د چانه نه یریږي او دا تربیت اسانی او چې کله د ماشوم لوی شو بیا ته تربیت کې د ماشوم شعور کار شروع کړي دی پوېږي دغه ټیم کې دل تربیت ورکول بیا ګران دي دی بیا ستا په نقل او حرکت پوېږي چې دی ما باندې څه کول غواړي دی زمانه څه کار غستل غواړي داغه یو خپل مزاج جوړ شوی بیا نو د دې بجنا په ماشوموالي کې د خپل بچو صحیح تربیت کول د دې د صحیح تعلیم خیال ساتل دا د والدینو ذمہواری ده بیا کله ماشوم لوی شي نو بیا مونږ او تاسو دغه ځای کې خطا کیږو چې کومه زمانہ د تربیت وا هغه کې تا تربیت اونکه بیا یو زمانہ په دې بچی راشي هغه زمانہ د تربیت نه هغه زمانہ د تنبیه وی هغه زمانہ د زورنی او بیا دغه تنبیه او د زورنی په زمانہ کې تربیت کې نو بیا جمع دی غړي بیا وخټه کولی بیا ویناو کنزلی ولی تا زمانہ د تربیت او زمانہ د تنبیه کې فرق اونکه د دې وجنا د بچو د تربیت په حواله باندې په دې خبرو ځان پوهه کو چې دا زما د بچی د تربیت زمانہ ده او د تنبیه زمانہ ده یو ډندر کې مضبوط شو او ته بل طرف ته راړې نو څه چل کیږي ما چې راوړی نه ځکه دا د زمانہ در راوړېدو نه ده هغه ډندر کې مضبوط شوی دی اوس صد او غرض د خبره ده چې د والدینو ذمہواری ده چې دی د خپل بچو صحیح تربیت کی